رحمان بابا ته چاوي وی راځه دلته مولا راغله ده کی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر وورو هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه دی د کار د عشق چې غوږونی سناسه غوندې اوسګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروف یم چې دا واعظ چې کوي دا ناصح دا اوسګار دی د اوسګار تقریر اورېدو ته زه اوسګار دی چا سره خو د عشق غم کنه جی چا سره خو دا غمي لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځېده چانک راویښ پاسې د چې باروته نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږونی ونو او وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردګاره ته په ما مین یې اے الله ستا ما سره ډېره مینه ده د په دروازه وټکوله چې دروازه لرې کړه بې وقوفې داسې مه وایه چې خدای ته په ما مین یې داسې وایه چې خدای زه په تا مین یم هغې ورته ویل زه بې وقوفه نه یم ته بې وقوف کار دې څه دی چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ته راپرېوتې کار دې څه دی زه خو د ورځې ستا نوکره یم بې وقوفه که الله په ما مین نه وی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسخوتن چې ستا د خدمت نه اوسګاره شم نو په یخو اوبه اودس وکړم او د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړم نو 15 سپارې قرآن په یو رکعت کې وم او 15 په بل رکعت اوس مې سلام وګرځولو او 10 سپارې مې په 2 رکعاتو کې وویلې نو اوس مې سلام وګرځولو او هغه ته مې وویل چې ته په ما مین یې او ته پکې د مچ غوندې راپرېوتې زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي نو بیا هغه تم واقعي تلوار پکار ده ځکه چلته محبوب سره خاص اوقات تاسو څه کارونه دا غي وجه ده چې ځینې خلق ساده خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلکو سره پیسې مېسې راغلي یاره جی تاسو مونږ لږ ډېر وګدي کې نه شوق هم کې مچرا نه ضرورت سره وې دا خو جی خبره مال نه زاغه انجن ما چې څومره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې څومره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوا بابا مرز مونږ خاصه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانه به منډه وي او ملنګانو پسې ملنګان منډه خیال امراغي زارکشه هر سړی مال دلته نشي راشي نو راځي نه دی جمعه دا غوړ غوړ چې دي دا ټول پوره دي ځکه چې دوی ټول د خزو ټټوان دي که بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه ته راتلی شي بربندی لونه چې درې منه بار بربندی ګرځي هغه چرته راتلی شي دلته خو هغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزانو سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم زه هغه مسلې ته نه ځم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر
دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده. اصل حقائق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی، امریکا دا او روس ته او چین دی. دا حماقت کې نن دنیا پرته. زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره. که په پاکستان کې لوی غم او فکر دے ماتا نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قرآن پکار، د ملک قانون سره ټوکې نه دی پکار، مخول نه دی پکار، د ملک قانون قرآن پکار. عزیزان الله د آدم علیہ الصلوۃ والسلام او د بی بی حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ وخای، د زمکه په سر یو مورخ وخای چې د آدم علیہ السلام تاریخ پیدائش وخی او دا وخی چې د آدم علیہ السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو. د زمکه په سر یو مورخ دی دا وخی. دا علم سوا ده. دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي. په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د پاره اهلیت پکار، تصنیف د پاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانین تصنیف کړي. تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي. نن 300 کاله مخکې رحمان بابا تیر دی، 300 کاله په د مقدمه لیکلي. که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و، په کوم تاریخ مړ دی، عمر یې څومره، پیشه یې څه وه، وخت یې چرته تیر کړی و، مرید د چا و، تعلقات یې چا سره و، دا ګز او دا دم که دوی ثابت ټول زبانی جمع خرچ. یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په ولګول. ما هغه ته وې د خدای بنده بل څه درته په لاس نه درتل نو د خپل ځان نه دا جوګتوش ودا خبره چې د کړي و چې طول عمر میں تیر شو بیہودا په زمانہ. الله قسم په خدای چې سواد سے رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دی نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کاش. د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو جبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدلی لکه د په کلام. میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوندی دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تورو بو کې د پیرنګیانو د لاسه قید. هغه وایي چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوه شوی دی نن نظر کاله مخکې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دي حل کړي لکه دې سړي چې حل کړي. ته وګورئ کنه مونږ پښتانه مونږ پښتنو ته وګوره کتاب ډمان ول په میراث کې ورکړي. ډمان چې دغه کې صوفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجه شروع په ټپ وړاندې شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر و شیطان ویلی
دا خود شیطان آلات تی و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دی سره څنګه بیا ورته صوفیانه کلام څنګه یعنی دا صوفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا او یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ پشي یو غم د دې قوم نه سره و جاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورتی اوزی بلای چټپه بل طرف ته بلای چټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلی چې ټول عمر می تیر شو بی هدا په زمانہ اوست زمان سروی او د تر کو یستانا اسم حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑن پشیخی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا مائے خانہ پام کو دا منصور غندی پا دار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا اس منصور تا بتوئے چاہ کافرو دا سکویلش ملیانو پا دار والے ہو خی جاؤ والے ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ڈیر راگے زبط ہو نکڑے شو چگے ہوا یو مقام دے پدے ولایت اغیتا استغراق فی اللہ یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ 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 تمام اندامون ہے بلا خبر نکی اللہ 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 مقام تچورسی استغراق فی اللہ رش بالکل محوشی دا خدای پزاد نو دے چی ار چرتا گوری بیا ورطا اللہ اللہ کاری بل سنخ کاری منصور استغراق فی اللہ را گئے چی زانتا گوری ما اللہ ورطا کاری آوازے کو چی انا الحق انا الحق خلق رونی وچ دا سوے وینل ذکر چار سو ورتا راوینی و مڑے کو اگر اسیم ان الحق چغی والی چکم رسای دتا غاڑا کیا چھو پا کم لارے چی دا جنازہ اوڑا آ دیوالونو نم ان الحق چغی را کم قبر تے چی دے کزولو آ قبر نم ان الحق چغی را شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ داغا وقت دیر لوی بزرگ پخوانی بزرگان بچیو ابی رشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لگی اوس په بیا څور پسې کېږم بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دی چې ولا ورشه زه چې جومات کې ناست یم ترون ننوځې که ترخ ګرم چې څه راوړ که نه استاد سلام علیک ته به ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ خو چې لاس دې څنګه حال دی ښه نور خیر دی که او چې غوړ لاس په خیر کښېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته یو خیالم راغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټې بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا به 20 روپے ورځ اوس درته خین اس نه چې ما پسې ګور دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه
دا شروع کا تو ګوره چې مال تا پسې منډې وای کنه دولت تا پسې منډې وای کنه یو یعنی ته به وظیفې اوس پیسو دپاره کې ځوان داسې وظیفه وکړه چې د مالونو مالک ټول ستا شي وظیفه داسې وکړه مالونه ټول د چا دي د خدای دي نو د مالونو مالک به ستا شي نو چې د مالونو مالک ستا شو تا ته به د مال ضرورت سي داسې وظیفه پکار او دې لپاره وظیفه چې ماله پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع شي آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پس دا تسخير وظائف د دنیا دراتلو وظائف د تسخير وظائف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه ساتي همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه څه عاشق سړی وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دی شي سوا د جناب محمد رسول الله بلم لا څوک شته په دې کائنات کې چا بوي چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډېر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خون د خلې نه نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب دا درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا تکي زه چې طالبم دا درود شریف اوس میزان مړ کو نکی ځکه چې د مردار سره خلط شوم خلینا می کنزلی موزي خزو پسې بس خلا می خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نمره طالبګری زمانہ کې چې خلا می ټیکو او خیالات می ټیکو سلور کرت ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرام تو باوري بدن مم مرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځانو دغه لپاره پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذهن پکار پاک زړه پکار زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات ورته هیڅ نشته ولی چې سبب کم شي نشتيږي داغه نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنی سي شپه بسملی چې سار را پاسې دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم کل من علیها فان کل من علیها فان دا سچ ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې نو کتن نو چې اس نشته مونږ سي نن دلته جمعات کې بیګاله مړ شو سبا ودا وخت په دې ازمه کاړو ته موجود نه وختي بیا خخ کړي نو چار کله څه شانم زماس حیثیت نشتا زما د ځان بچکولو سپاور نشتا نو ما ته ناس په څه شي دي زب غاور په څیم چې زما ځان گیر شي ځان نشم خلاصوله نو زب غرور په څه کو یا به بل څنګه خلاص کا
عزیزان قدرت چې څه کوي خلک. رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليانو وی چې دا پس لدې مې وار دې هر چی شي په مایخانه، نو مایخانه شراب خانه ته وای او دی وی چې زب شراب خانه ته زما مولاتو به شیخای کې مې څونه. د دې مطلب دا نه دی، د دې مطلب دا دی چې به تقلید سړی کمال ته نه رسي، به تقلید لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی. څلور مذهب دي تب خامخا د یو مذهب تقلید کوي. اب بیا خبره ده چې دې کې غورا او هاوی مذهب په ټوله دنیا باندې ا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید به د یو مذهب معین خامخا دنیا کې به خدای ته چیزی راهبر به پیدا کړي. راهبر یو مرشد کامل به پکار، مرشد کامل. رحمان بابا وی چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه، اوس فصل دې میں وار دے هر چی شي په میخانه. اوس به مرشد نیسم که میخانه کی وی میخانه نه دا میخانه نه دا مراد میخانه نه دا د زمونږ د دنیا شراب خانه نه دی مراد. شراب بند هر شټل ملک د شراب ډیپو دی بند بند څه جواری بند ټول ملک د جواری ډیپو او غریبان پادیرو کې کوي او مالدار په کلبونو کې کوي. دا شاخه تاخه زامن چې دي د ارامیان زیات دیرو کې جواری کوي او دا سارب چې دي دوی په کلبونو کې کوي. خبره ده دا دمه ګډول بند خواران چې دي چرته سریم ری یا ډاګه ورته ګوري دوی ځان ته په کلبونو کې ګډای. په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغه شپه دلته په صدر کې درې ډمه په کلب کې ګډې دي. صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې ډمه په کلب کې ګډول. یا لمراغه زما عزیزانو بند څه شی بند په پاکستان کې وا بند شی ماته هغه ګناه خیا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلک نه هغه ګناه راټینګول نه شي. ناقبندي باندې غلطنګي چې پولیس ناقبندي وشي او پروډونو باندې ولاړی او موټر او رشکې چک کوي چې لکه دا غل چرتهونه تختی. غل خو وزر لري، غل خو وزر وی پاوازي غل او ستا پولیس راټینګول. بلدا چې ملک دار گناہ کنیکشن دی د بجلی د گری سټیشن نو ګورئ دنیا لینونه تیوتی او دار علاقه لین سره د گری سټیشن کنیکشن دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې گری سټیشن سره. په دې سره کو نو ګورا زو ته چراشو بډم لټیو چې خاص خلق فراشي غي ته لره نه اشاره وداسي وشي زئی 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 الګا دا خطرناک وای دا نه نه دا ز پیژنه خود خبره ده. نمازی ځان دا بکیږي څه دا بکیږي څه د دې ملک انجام بڅي. دا ملک خو بالکل د قابو نه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د ملک چدا د دې پزړه کې په صحیح مانو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلاند خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ ویری
د دې بداسي مثالي چې عمر فاروق واله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر ورسېد حکیم ته وې ځه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی ښه وی ولې عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو څه اواز درته وشو وی بس مړ شو حل خو وایه وی حل دا دی چې دا وګوره پردی چیلای دا او پردی بوټي خوري لګیا ده حضرت عمر چې ژوندی و چیلو به دا جرأت نشو کولی چې پردی بوټي وخوري اوس چې چیلای دا جرأت وکړو چې پردی بوټي خوري معلومیږي چې عمر مړ چې راغی رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي زناورم پردی بوټي نه خوري چې عمر به خفه شي عمر به خفه شي نن مونږ ړکه یره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په زړه کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک په کې د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قرآن او حدیث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بینچونه های کورټ کې مولیان کې نولې دي سپریم کورټ کې کې نولې دي دلته شریعت بینچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مولیان نو مونږ مولیان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرة المنتهی نه راغلي مولا کې هم رنگ رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي خلق زنګل د زمرو نه خالی نه مفتی محمود یو زمره او په پاکستان زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت افسوس افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې هم نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړې و او تر دیره پورې دوی په اوګه وړې و د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره مینه و چې جنازه دې په اوګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو توای چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي خدا واوري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی یو سل ځای کې مکایم ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رګ د منصور غوندې په پاکستان کې د شری نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات ده که نه ده هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک پیو شو ساتي و که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي نه سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه وی ولې وخت دی پورا شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو چې دا بیت المقدس خو جوړ شي هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې
نن یهود کله پکې اور لګئی، کله پکې دماکې کوي، کله پکې ګډېږي، کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي، پکار داو اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی، روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړی نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی و هغه د یهودو په قبضه کې ده، او تاله کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشي ټپوسان اخلي په 3 لکه روپۍ، قبله اول د یهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لکه روپۍ مارغان علي او عیاشۍ او ګډېدو دپاره خپل ملک کوي. دا مسلمانان دا هغه ورځ ما ته چا وی تا وی چې یو مولانا صاحب ویلي چې دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي. مل دا څه دروغ، دا دروغ. ته په ایمان یې وایي چې دا مونږ اوس مړه کېږو نو مونږ به په قبر کې یعنې جنت کېږو. تاسو به جنت کېږو، یعنې تاسو چې مړه شئ نو بس جنت کې به ناست یې. دا هم لا کوم خوب لیدلی یعنی زه مولا یم چې به زه مړ شم زه به جنت کې، تاسو به جنت کې. بله ورځ چاغې اخبار کې دي چې باولپور کې که کوم ځای کې مړي قبر نه وی لوګی راوته، قبر او لوګی ترې راوتو دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګی یو سړي په لاس هم کې نو لوګی مدم ما لوګی پرېدا د خدای د قهرم انتها شوې ده، د بمی کارتوس غوندې به لاشونه ستاسو اوس بار راغورځي. ته لوګي غړم بشي لاندې او لاش په دې بار ځمکه به دې نه ایسارئ لاندې. لوګی راوړه، لوګی څه شي؟ ما دې سترګو لیدلي دي، دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلي دي. مړی پروت دی او لوی اژدها ورسره پرته ده، لوی د دې امسانه اوږد خامار ورسره پرته. زمونږ یو استازو د هغه دې سترګو لیدلي وي. طالب مړو 6 میاشتې پسې قبر وکنستو، کلي ته یې وړو د ترمزو حاجي صاحب په غذا کې مړو. د دې خپو نه د ګلاب بوټی زرغونه په دې سینه راغلی او تک سور ګلاب یې د سپېږمو ته ولا. د قبر معامله الله مونږ ته نه ښودل، دې کې خاص راز دا دی چې د دنیا نظام به خراب شي، کینې منټ کې به درته خدای وښیي چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی. مولانا احمد علي مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک لاهوري، دا مولانا شمس الحق افغاني ژوندی دی. لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معامله زما عقل ته نر پرېږدي نه پرېږدي نه راځه ټانګه کې کېنولې ده او دیرې ته یې بوتلې په دې مخې ورته لاس راوښکو وګوره دې دیرې ته اوس چې دیرې ته یې کتلې دي هر قبر د اور تنور دی او دا لمبې ترې راوځي. بیا راوستی دی یو جومات ته چې راوستی بیا وله په مخ لاس والی اوس وګوره په جومات کې چې ګوري کل هم سپي خرونه میلوګان بیزوګان دا ولاړ دي. بس نه بس بیا ولا ترانسفر کړ فلال ولی که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم، که ظاهر مې د سړو دي زه سکړم، په معنا کې د چارپایو په حساب د چا چې خوی د سپي په شان د سپي په شان
نو د ظاهر شاک صورت کده بنی آدم د حقیقت کې دا سپی نه دی سپی نه تاسو وګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته که نه خر ته رستو نه داسې زور کا دا نه چې مخکې لاړ شي اب رستو زور ته یې مخکې زور کوه اب رستو مونږ کې دا نشته ته ورته ښایې چې هلکه دا کنده ده پکې ورغورځوږي دی وایي چې پکې اسانه شو دا ده که نه ده د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېرې وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېرې وجې و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتېدو وجه هغه دا ده وی راځه چې درته وښیم راوستی خنزیر یو ښځه خنزیره ده 4-5 نران